أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة أن يحشر الناس ضحى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة طه پڑسم سپارہ آیات نمبر 55 منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى اللہ تعالیٰ فرمائی تاسو دے خور نما پیدا کری ہے او تاسو بیا دے خور تا واپس کی گئے او بیا بچ کم دے خور نا راوچتولی شے را پاسولی شے منها د دین یعنی د دې خولنا خلقناکم من پیدا کړی تاسو الله تعالی فرمای من تاسو پیدا کړی وسیرین وجه د منها د دې ها ضمیر دا چا تراجع دین ودا خور تراجع دي ان د دینه مراد خوره ده نو یا خدا چې د خورنا د هر انسان تخلیق د خور نه کیږي نو د انسانانو تخلیق خو چې موږ په ظاهر کې ګورو نو دا د نطفه نه کیږي یعنی د یو انسان د نطفه د اوبونه ماشوم بچی پیدا شي یا بچی پیدا شي نو عام انسانان دا خو د نطفه نه پیدا کیږي سوا د حضرت آدم علیه السلام نه چې آدم علیه السلام الله تعالی براه راست د خور نه پیدا کړی نو یا خدا مطلب دی چې حضرت آدم علیه السلام د ټولو انسانانو اصل دی نو چې اصل د خور نه دی نو د عام انسانانو ته هم د دې اصل د وجه نه چې کوم دی نسبت او شي دا ټول الله تعالی د خور نه پیدا کړی دا خطاب یا په دې بنا باندې دی چې آدم علیه السلام د خور نه پیدا دي نو ټول انسانانو دی د آدم علیه السلام د وجه نه خطاب کړی دی د خور نه الله تعالی پیدا کړی او بعض حضرات فرمایي چې هر نطفه چې کوم دی دا د خور نه پیدا کیږي کوم نطفه چې دا د کوم نطفه نه انسان پیدا کیږي وی دغه نطفه په حقیقت کې دا د خور نه پیدا کیږي امام قرطبی رحمه الله فرمایي چې د قرآن ظاهر دا دی چې د هر انسان تخلیق د خور نه کیږي د هر انسان تخلیق د قرآن ظاهر دا وی چې منها خلقناکم الله دا نه چې موږ د نطفه نه پیدا کړی بلکې دلته الله تعالی فرمایي چې منها خلقناکم د دین موږ تاسو پیدا کړی نه د خور نه مو پیدا کړی تفسیر امام قرطبی رحمه الله وی چې د قرآن ظاهر دا وی چې د هر انسان تخلیق دا چې کوم دی د خور نه دی بعض حضرات وی چې د هر انسان په تخلیق کې الله تعالی په خپل قدرت سره خور شامل کی هر انسان په تخلیق کې الله تعالی په خپل قدرت سره خور شامل کی او تفسیر قرطبی نے امام قرطبی رحمه الله چې قرآن ظاهر نه دا معلومی کی چې د هر انسان تخلیق براه راست د خور نه کی او د امام قرطبی رحمه الله په خبره باندې د حضرت ابو هريره رضی الله عنه حدیث هم شاهد دی ان د ابو هريره حدیث کې دا دی ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې کله چې کوم دی انسان د مور پر رحم کې وي یعنی بچیدانه کې وي دی نو په د باندې د هغه ځای خوره د خورې څخه حصه ور واچولی شي د مور په بچیدانه کې لا خو الله تعالی فرشتي ته حکم وکړي چې دا انسان کوم ځای مړ کیږي د په کوم ځای دفن کیږي نو په کوم ځای کې چې دی دفن کیږي کنه د اک ځنه خور راوالي او په دغه د مور پر رحم کې د ماشوم باندې ودوي او حضرت عبدالله بن مسعود نے فرمائی چې ماته عطا خراسانی رحمه الله او فرمایل چې کله پر رحم کې نطفه قرار ونیسي دا نطفه دا ابو چې کله د مور بچیدانی ته ور داخل شي او الته ټهراو شي ودريږي نو الله تعالی چې د دې ماشوم باندې کومه فرشته ماموره کړې ده هغه فرشته ته حکم وکي ورشو د هغه ځای نه خور راواخله کوم ځای به چې دا سړی دا کومه نطفه
چې د دې نه بیا انسان جوړ شي هر څه د الله تعالی په علم کې دي چې دی بیا انسان شي او مړ شي او کوم ځای کې دی دفن کېږي نو د اکه د دفن کولو د ځای نه ولا خور راواله په دغه نطفه باندې واچو نو وي د دې چې کوم ځای کې به دفن کېږي که نه د هغه ځای نه خور راوالي او په دغه نطفه باندې واچي نو وي د دې وجې نه الله تعالی فرمایي چې منها خلقناکم موږ تاسو د دې خورې نه پیدا کړي او تفسیر مظهري لیکلي دي چې د هر انسان په نوم کې د ده د دفن کېدو د ځای خوره اچولی شي نوم کې ورله خوره واچوي انسان جوړ شي د به دې نوم کې د ده د دفن کېدو خوره واچولی شي کوم ځای کې څوک دفن شي خلک وایي که نه وي خورې ده وي خټه د دې ځای وه خټه د دې ځای وه نو دا د حدیث نه ثابت دي چې کوم انسان کوم ځای کې دفن کېږي نو د خټه هم د دقه ځای نه راغستي نو منها خلقناکم الله وایي مونږ تاسو د دې نه پیدا کړي د دې خورې نه وفیها نعیدکم او تاسو به مونږ واپس کو په دې کې یعنې دې خوره کې چې کله انسان مړ شي انسان د څلورو اجزاو نه مرکب دی خوره ده اوبه دي اور دی او هوا ده چې کله دې وفات شي نو هر څیز په هوا کې شامل شي اوبه په اوبو کې شامل شي او دغه رنګې چې کوم دی خوره چې کوم دی په خوره کې شامل شي روح ته لومړی پرواز وکړي چې کله روح یې که نه روح وي دا روح ته څلور واړه اجزا برقرار ساتي دا روح چې په انسان کې دن نه وي دننه نو د انسان ژوندي نو د خوره په خپل ځای پرته وي اوبې په خپل ځای پرتې وي هوا په خپل ځای پرته وي اور په خپل ځای انسان د څلورو اجزاو نه مرکب دی که نه نو دا څلور اجزا د روح رانیولي وي خو چې کله روح پرواز وکړي روح لاړ شي نو بیا اوبو کې شامل شي خوره کې شامل شي هوا کې او اور په اور کې شامل شي نو الله تعالی خو په انسان باندې خوره غالبه ده یعنې دې کې ډېره حصه چې کوم دی د خورې نه میلاو ده منها خلقناکم الله وي مونږ تاسو د دې نه پیدا کړي وفیها او په دې خوره کې به نعیدکم مونږ واپس کو تاسو لره ومنها او د دې خورې نه به نخرجکم مونږ راوباسو تارة اخرى تاسو په دویمه پیره باندې نخرجکم مونږ به راوباسو تاسو لره تارة اخرى په دویمه پیره باندې یعنې ډومبې هم ستاسو پیدایش ته خورې نه شوې دي او بیا دوباره به هم د دقې خورې نه مونږ تاسو راپاسو ولقد اریناه او په تحقیق سره مونږ ښودلي وو ده ته یعنې د فرعون ته آیاتنا کلها خپلې ټولې نښې خپل ټول نشانات خپلې ټولې معجزې مو دې ظالم ته ښولې وې فکذب نو ده دروغ وګڼلې و ابا او انکار یې وکړو د پیغمبر حضرت موسی علیه السلام ورته دواړه معجزې د عصا معجزه د ید بیضوا معجزه دا دواړې ورته وښودلې په کار ده چې د ایمان راوړی وي خو دې ظالم په ځای د ایمان راوړو د دواړو پیغمبرانو تکذیب یې وکړو او انکار یې وکړو د هغې نه قال ده ووې اجئتنا موسی علیه السلام ته وې آیا ته راغلي مونږ ته لتخرجنا د پاره دې چې ته مونږ وباسې من ارضنا زمونږ د ځمکې نه مراد تی مصر دی چې ته دې دپاره راغلي چې ته مونږ د دې مصر نه وباسې بسحرکا د خپل جادو په ذریعه باندې یا موسی علیه السلام ته د پیغمبرۍ دپاره نه راغلي ته د دې دپاره راغلي چې ته زمانه دا بادشاهي واخلې او مونږ دا فرعونیان دا د مصر نه وشړې او تا سره جادو دی دا ټول څه چې ته کوې د جادو په ذریعه باندې کوې ته د دې دپاره دنیا ته راغلي چې ته د خپل جادو په ذریعه باندې مونږ د مصر نه وشړې فلنأتینک نو فرعون ورته ووایي فلنأتینک مونږ به خامخا راوړو تا ته موسی علیه السلام ته وایي مونږ به خامخا راوړو تا ته بسحر یو داسې سحر بمثله چې د دې په مثل به وي یعنې ستا د معجزو په مثل باندې مونږ سحر راوړو جادو به راوړو فجعل پس ته مقرر کا بیننا په مابین زمونږ کې و بینک او په مابین خپل کې موعدا یو وخت مقرر یو ټیم مقرر کا مونږ به خپل جادو وښیو ته به خپله معجزه وښیې لا نخلفه نحنو چې نه مونږ مخالفت کو د هغه ټیم ولا انت او نه ته مخالفت کوې مکانا سوا په یو میدان صفا کې یعنی یو صفا میدان واضح میدان مقرر کا او ټیم مقرر کا چې په هغه ټیم باندې ته خپل معجزه وښیې او مونږ به ساحران راغونډ کړي هغوی به خپل جادو وښیي نو که ته پرې غالب رالې نو ستا به ومنو که په تا غالب رالل نو تو بیا زمونږ ومني نو موسی علیه السلام ورته وفرمیل قال موسی علیه السلام ورته وفرمیل موعدکم ستاسو واده یوم الزینت هغه یوم الزینت ته یوم الزینت ستاسو د جشن ورځ ده نو یوم الزینت یا د دې د اختر ورځ وه نیروز چې ورته وي یا دا چې دا یوم عاشوره وه د عاشورې یعنې د محرم لسم تاریخ دا ورځې مقرر کړله او بعضې وي چې یوم السبت
د خالی ورځې مقرر کړله. بهر حال اختلاف دی پکې، خو په دې ورځو کې یوه ورځ مقرر کړله چې په دې ورځ به دا ټول خلک دوی به ښکلې جامې واغوستې، یعنې د دې اختر و، د دې د اختر ورځ وه. خلک په اوزګارو مو. نو موسی علیه السلام څومره د حکمت نه کار واغستو. یو خدا چې موسی علیه السلام ورته ووایي چې ستاسو د اختر ورځ یوم الزینه، ستاسو د اختر ورځ ده. نو د اختر په ورځ باندې ټول خلک اوزګاري، هسې هم خلک تماشو له ځي، چکرو له ځي. څوک خلک اوزګاري نو ټول خلک به راغونډ شي او موسی علیه السلام هم کامل یقین چې زه به غالب کېږم او چې زه غالب شم. نو د دې د سحر د تکذیب او زما چې کوم دی د معجزې د صداقت پته به خلکو ته ولګي، خلک په ایمان راوړي. دوی به پړه شي، زه به وړ شم، خلک به د اور نه بچ شي. نو د دې وجې نه موسی علیه السلام وایي چې د اختر ورځ تاسو یوم الزینت، چې په دې ورځ تاسو ښکلې جامې هم اغوستي او ټول خلک اوزګار ومي. او دویم ورته ټیم کوم مقرر کو، نو دوحا د چاش ټیم مقرر کو چې د چاش په ټیم کې خلکو سبزی مبزی او چې کوم دی پکړی مخکړي دا ټولې راوړي، د چاش نور شي بالکل ښه برابر شي، رڼا شي. نو د چاش دغه 9-10 بجې ټیم وي. نو 10 بجو کې خلکو چې کوم دی د اختر دپاره یا د کور چې کوم ضرورت یې هر شي پوره کړي، نو خلک په اوزګاري. نو موسی علیه السلام ځکه دا ټیم مقرر کو. دویمه دا چې دا ورځ به واضحه وي، نو دا ټوله کم چې زموږ مقابله کېږي نو دا ټول خلک به ویني، ښه د رڼا ورځې به وي. نو دا ټیم یې مقرر کو ورته چې دا ټیم اوزګار هم دی، دا ورځ هم اوزګاره ده، بیا په دې ورځ کې دا ټیم اوزګار دی، ټول خلک به ورته راجمع شي. نو موسی علیه السلام وفرمیل، قال موسی علیه السلام وفرمیل موعدکم ستاسو د وادي وخت یوم الزینت، هغه ورځ چې کوم دی د زینت ته، ورځ د ښایست ته، ورځ د اختر د ستاسو. ان یحشر الناسو دا چې راجمع به شي خلک دوحا د چاش په ټیم، یعنې دا ټول خلک به د چاش په ټیم کې راجمع شي او دغه ورځ ده نو خلک به اوزګاري او دا ټیم هم د اوزګارتیا دی. نو به زموږ مقابله به وشي. نو که ما وګټله نو تاسو به زما خبره ومنئ، او که تاسو وګټله زه به ستاسو خبره ومنم. دې نه وروسته بیا هغې جادوګر راغونډ کړه فرعون. په دغه دور کې خو د جادو چې کوم دی یونیورسټۍ وې، کالجونه او خلکو جادو زده کو، جادو یې ښودو، جادو چې کوم دی لوی لوی پروفیسرانو د جادو ټول یې راغونډ کړي، تقریبا 70,000 جادوګر یې راغونډ کړي او ټولو سره چې کوم دی یو عصا او یو پړی ورسره. نو 140 ماران یې پرېښودو په میدان کې. موسی علیه السلام باندې یره راله چې دا خو ډېره فطري یره پرې راله. الله ورته مه یارېږئ، وغورځوه دا عصا دی. چې موسی علیه السلام خپله امسا لړه کړه که نه، نو دی چې څنګه دا سا راښ که سا د هغې نه لوی اجدها جوړه شوه د موسی علیه السلام د امسا نه. او هغې امسا هغه اجدها چې صرف سا راښ کله که نه، د سا سره هغه ټول ماران تېر کړو، لوړ شي ورته مونږ وایي، غاښونه ماښونه یې پې نه دي والې، خو چې سا راښ که بس ټول یې تېر کړو. او بیا فرعون ته راته خوله اوچته کړل. هغه مقابله وه، هغه حضرت موسی علیه السلام وګټله. وزر کې دا ذري بدبخته و او بل دته پته وګوره چې کوم سړی نه دی دته پته دی چې دا کار په حقه دی او دی بیا هم سره د پوهې د دنیایي لالچ دپاره چې کوم دی دی هغه حق ته حق نه وي، دې کس ته الله تعالی چېرته هدایت نه نصیب. یو سړی ناپوهه دی. ګوره حضرت عمر رضی الله عنه ابو جهل دې دواړو دپاره نبي علیه السلام دعا کړې، خدای عمرینو کې یو ته ایمان نصیب کړي او یو ته چې کوم دی اسلام ته په یو سره قوت ورکړي. نو دعا د حضرت عمر رضی الله عنه په حق کې ولې قبوله شوله؟ هغې کې وجه دا وه چې ابو جهل ظالم ده ته پته و چې نبي علیه السلام په حقه پیغمبر دی، خو صرف د ضد او د عناد د وجې نه په نبي اسلام باندې ایمان نه راوړو، د سردارۍ د تلو د وجې نه په نبي اسلام ایمان نه راوړو، د خاندان د مخالفت د وجې په نبي اسلام ایمان نه راوړو. او حضرت عمر رضی الله عنه ته دا پته نه وه، هغه وایي زموږ دا دین چې دا ټیک دی، خو چې څنګه ورته پته ولګېدله نو فورا ایمان راوړو. نو ده ته پته نه وه، نو الله تعالی د دې وجې نه حضرت عمر رضی الله عنه د ایمان نصیب کو چې د حق او باطل نه پیژندو، الله تعالی ورته حق وښو. او ابو جهل حق پیژندو چې نبی اسلام په حق باندې دی، خو سره د پوهې ایمان نه راوړو، نو الله تعالی چې کوم دی ازلي بدبخته وګرځه سره ایمان. دغه دا فرعون مو ته پته چې د موسی علیه السلام په حق پیغمبر دی، خو د خپلې بادشاهۍ د بچ کولو دپاره موسی علیه السلام باندې ایمان را نه وړو. منها د دینا یعنی د دې خاورې نه خلقناکم مونږ پیدا کړي یې تاسو، وفیها او په دې خاورې کې به نعیدکم مونږ واپس کو تاسو، ومنها او د دې خاورې نه نخرجکم مونږ به راوباسو تاسو لره تارة اخرى په دویمه پیره باندې. ولقد اریناه او په تحقیق سره مونږ ښودلي وو ده ته یعنې فرعون ته آیاتنا خپلې آیاتنا کلها خپل ټول معجزې خپل ټول نشانات، فکذبا نو د دروغ وګڼلې و ابا او انکار یې وکړو. قال فرعون وویل اجئتنا آیا ته موږ ته راغلي لتخرجنا دپاره دی چې موږ وباسې
من ارضنا زمون د زمکینا یعنی د مصرنا بسحرکا پخپل جادو سره یا موسی اے موسی علیہ السلام فلنأتینکا مونږ بخامخا روړو تا ته یا مونږ بخامخا راشو تا ته بسحر مثله ستا د مثل په سحر باندې ستا د دې سحر په شان دي په سحر سره به مونږ راشو یا ستا په شان د جادو به مونږ تا ته راوړو فجعل پس ته جوړ وګرځوه بیننا په ما بین زمونږ کې و بینک او په ما بین خپل کې موعدا یو مقرر وخت د وعدې پوره کولو وخت لا نخلفه نحنو چنی مونږ مخالفت کو د هغه ټیم ولا انت او نه تی مخالفت کوي ان دې ټیم مقرر کړه هغه ټیم ته مونږ راورسو او تر ورسې نه ته مخالفت وکې نه مونږ مخالفت مکانا سوا په یو صفا میدان کې قال موسی علیہ السلام او فرمایل موعدکم ستاسو وعده یوم الزینت روز د زینت ته یعنی روز د اختر دا ها روز د اختر مقرر شو اوس په دې اختر په دې روز کې به ټیم کمی نو ان یحشر الناس دا چې را پاسو ان یحشر الناس دا چې راجمع کیږي خلق دوحا د چاش په ټیم کې سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين